که دا دې ورته ونښو قرآن حدیث مدرسې څه دی دین سره دې معرفي نه کړ ستا بچې به بربنډ بیا په موټر سایکل باندې ون ویلینګ کوي د ما محترمه ما ولیده ویډیو راته چا راسند کړه یو انسان دی ون ویلینګ خو ځان له خبره د پایې چې اوچتې ومې وکتل کمیس پرتوګې ایستي دی ون ویلینګ کوي د ما محترمه دا د شرم عالم دی ولې تا دې بچي ته چېرته رب خولی نه دی نو تا دې بچي ته چېرته قرآن خولی نه دی نو تا بچي تا چېرته عالم سره معرفي کړی نه دی اول د ټولو نه مخکې ستا ټوله زمانه د عالم سره په بکواساتو کې تېره شوې ده د عالم سره په بغض کې تېره شوې ده نو چې ستا بچي به په موټر سایکل باندې بربنډ ون ویلینګ ولې نه کوي د ما محترم مو ستا زمانه په دې کې تېره شي د دین په اطاعت سره بچي علم ته کښېنوه زما محترمو ورنه داسې نه شوه چې ستا بچی د علم نه محرومه شو او لنډو الفاظو کې دغه ستا بچی دی ستا په مخ کې ناست دی ویښتې دومره غټ کړي په ویښتو کې پونې اچولي ستا بچی دی ستا مخ کې ناست دی نو که د قرآن ورته ونښو ستا بچی به بیا پونې اچوي که دې ورته قرآن ونښو ستا بچی به ستا مخې ته ناست دي او ربن د ښځو به یې په دې دغه کې اچولي په دې سر کې تاسو وینئ دا خبره یاد ساتئ دوه ورځې مختصر زمانه زما موږ ولیده تاسو ولیده چې مفتي سردار علي حقاني رحمه الله تعالی رحمتا واسعه په نوجوانۍ کې په ګویا په دا دغه کې چې کوم دی نو د دنیا نه لاړ تاسو ولیده نوجواني وه ګویا اوس پې ښه دغه راغی زموږ خاص ملګري و موږ ته پته اوس پې ښکلي وخت راغی ګویا آرام واله زندګي پې راغلی او د دنیا نه لاړه زما محترمو ګویا هغه یو عالم دی او خو بیا هم عالم و شهید هم شو دوه مرتبې میلاو شوې وایه زما ستا به څه کېږي د ما محترمو چې قبري شپه راشي بیا به څه کېږي د ما محترمو د الله سره مې بربنډ ملاقات وشي او چې داسې جوړ نه شي اخري جمله یم بس بایزید بستامي رحمت الله علیه چې قبر ته راغی فرښتې د اسمان نه راکوزې شوې اخري جمله وې فرښتې د اسمان نه راکوز شوې ډایرکټ یې تپوس کوي او بایزیده من ربک من ما دینک من نبیک رب دې څوک دی دین دې څه دی او پیغمبر دې څه دی بایزید چې دا اواز واورېد نو فرښتو ته غوسه شو خبرې ته توجه کوئ فرښتو ته غوسه شو ورته وی تاسو مانه د دین تپوس کوئ کله تاسو ته پته نشته چې انسان یو مجلس ته راځي زمونږ د پیغمبر قول دی چې سلام به وي تاسو سلام ویلی دی دی ځکه چې د ټول عمر د پیغمبر په اطاعت کې تېره کړې وه نو سلام ورته په قبر کې مې یاد و زما محترم نن خو چې تا ته څوک سلام تا ته د پیغمبر طریقه ښي ته هغه پسې لګیایي مړه اخري فتوا هم درته ویم زما محترم نن چې تا ته څوک دین ښي نن چې ستا جنازه څوک ښي نن چې ستا بچي ته الف زرعاب بازرباز څوک ښي ته هغه پسې لګیایي زما محترمو خفه کېږئ ما وایي چې کله دغه فرښتې وې ویرېدې بار لاړې بیا واپس قبر ته رالې او ته سلام یې پواچو السلام علیکم ورحمت الله فرښتو چې سلام واچو بیا ته تپوس کوي من ربک ما دینک من نبیک وایه رب دې څوک دی دا کس ورته وایي تاسو سلام واچو په ما باندې بایزید بستامي ورته سلام را باندې واچو وی او سلام مې در باندې واچو وی دا راته ووایه سلام خلک په مسلمانانو وچي که په کافرانو وچي ټول څوک سره سبحان الله ووایه خبرې ته توجه کړو وایه سلام خلک په مسلمانانو وچي او که په کافرانو د فرښتو د طرفه جواب راغی په مسلمانانو او د پیغمبر د آقای نامدار محمد عربي محمد مصطفی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ټول څوک سره سبحان الله ووایه وی ښه وی چې په مسلمانانو اچي نو ته د مسلمان نه څنګه د هغه د دین او د رب په باره کې او د پیغمبر په باره کې تپوس کې ټول څوک سره سبحان الله ووایه او بله خبره کوم که ته ما نه تپوس هم وکړې او زه درته یم چې زما رب الله دی او پیغمبر مې محمد عربي مې پیغمبر دی او دین مې اسلام دی او تا نه تپوس کوم که زه دا ام یم او زما رب له بره لټ شي او هغه درته انکار کوي چې نه زه رب نه یم نو بیا به څه کوو پیغمبر نه لړ او پیغمبر انکار وکړي چې بایزید مې امتي نه دی نو بیا رب ووایي چې د دین اسلام سره وابستګي نه وه نو بیا لړ شه زما د رب نه د بایزید تپوس وکړه چې څوک دی وایي فرښتې رب له لاړې چې ډایرکټ لاړې تپوس کو الله تعالی راولېږلو زما رب ورته جمله وفرمایله هذا ابو یزید دا بایزید دی عاشا فی محبتي زما په محبت او د پیغمبر په محبت کې زمانه تېره کړې ومات فی محبتي زما په محبت او د پیغمبر په محبت کې وفات شوی دی ویبعث کذلک او دغسې به زما دا بایزید بندم راپاسي دې پرېږدې د ما د جنت انتظام کړی دی زما محترمو
چې داسې زمانه تیر شي چې قبر کې هغه ځکه چې اول دې په سنتو باندې وابستګي تیره کړي او خپل بچي ته د قرآن معرفي کړي دین دې ورته معرفي کړي دا بچی به ستا عظمت هم کوي دا بچی به ستا عزت هم کوي دا بچی به په معاشره کې یو های سټیټس والا ښکاره کېږي دا نیاب هم چې د مالدارو خلکو په مخ کې مالدار سړی څه شی دی مړه مال دی ورسره دا مال دی قبر ته وړي نه شي لیکن په قرآن او د سینې نه کومه ډکه سینه چې ډکه شي دا سینې سره به د قرآن د حدیث د پیغمبر محبت په ډکه سینه د قبر ته دننه کوي و چې کوم سړي قرآن او حدیث د پیغمبر محبت قبر ته سره د سینې نه لاړه گویا فقد فاز فوزا عظیما کامیاب شو لویه کامیابي ورته ملو شو. واخر دعوانا الحمدلله.